ګرانو کتونکو د ټاون تاڼې په حدود کې د نن نه 15 میاشتې پهله د شوکي یو واقع شوی وه. د دې کم سړي سره چې شوکه شوې وه د ده وینا دا ده چې د ده د موبایل هم قیمتي و، خو په هغې کې ډیټا چې کوم دغه ډېره زیاته قیمتي وه. هغه وایي هغه د ټاون پولیس والاو له د دغه وقوعې سی سی ټي وي ریکارډینګ هم ورکړی دی او ځي او راځي 15 میاشتې وشوې چې نه وله پولیس اف آی آر درج کوي او نه وله ملزمان نیسي. د دې کس نوم چې کوم دی د ده محمد عدنان نوم دی، دا د سفیرسنګ اوسېدونکی دی، د ده تعلق جے یو آی سره دی او دی په یونیورسټي روډ باندې د پراپرټۍ کار کوي. دی وایي دی په 1 فروری باندې دغه ډین هایټس سره را روانو، وایي په موټرسایکل باندې 2 شوکماران رالل، د ده نه موبایل واغشته، د ورپسې بیا منډه والده، خو هغې چونکې په موټرسایکلونو تښتېدلي دي. دی وایي اول خو د سی سی ټي وي نه میلاوېدو، بیا دا چې کله سی سی ټي وي را پیدا کړی دی تاڼې ته تللی دی. وایي 15 میاشتې وشوې چې دی پولیس له ځي او راځي او ورته وایي چې یاره ماله اف آی آر درج کوي او ماله غله مو نیسئ. خو دی وایي 15 میاشتې وشوې چې پولیس ورته نن سبا کوي چې بس نن سبا دله اف آی آر هم کوو، نن سبا دله د رئیس زنان هم نیسو. وایي اوسه پورې نه زما غله ونیوی شو او نه زما اف آی آر درج شو. د ده وینا دا ده چې د 15 میاشتې د په تاڼو چکر مو والي، پولیس افسرانو له ملاړ رالل، خو یې هېڅ هم ترې جوړ نه شو. نو د ده دا دواړه مطالبې اوس هم دي. دی وایي اول د ماله پولیس اف آی آر درج کړي او چونکې د سی سی ټي وي ریکارډینګ هم ورکړی دی. دی وایي چې کله ما هغه سټارټ کې سی سی ټي وي ریکارډینګ پولیس ته وښو نو هغې ډېر زیات مطمئن او ای وایي چې بس غم مه کوه اوس به پیدا شو، خو اوسه پورې پیدا نه شو.